السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو دوستانو، امید لرم چې خبرې وټونه وشو چا وګټله چا وبیلله، خو سوشل میډیا باندې ډیره ګرمه ګرمي جوړه ده. د اسلام او د دین په لباس باندې ملبوس خلک چې دي هغه د خولې نه ډیر نازیبا الفاظ استعمالي او ډیرې ګډې وډې خبرې کوي. نو هغه خلکو ته مې خصوصي درخواست دی چې د اسلام په دایره کې تنقید وکړي، خلکو سره اختلاف وکړي، د هغوی په رایې باندې، د هغوی په کارکردګۍ باندې، خو د هغوی د ذات سره ستاسو کار نشته دی. په ذات باندې د چا تنقید نه دی پکار، د هغه په کارکردګۍ باندې تنقید پکار دی. او هر یو سیاسي کس لا، بلکې هر انسان له دا پکار دی چې هغه په چا پسې خبرې کوي نو چې هغه د دلیل په بنیاد باندې وي او هغه په دایره کې دنده وي، د دایرې د حدودو نه بهر نه وي، د چا د ذات سره، د چا د کورنۍ سره تعلق د هغې نه. او په دغه مناسبت باندې زه خپلې خبرې نه کوم، خو دا یو سیاسي انسان او ډېر یو خوږ او ډېر یو ښه انسان چې تاسو ټول پیژنئ، ریحان زیب شهید، الله جل جلاله دې ورته مغفرت کلي نصیب کړي او خدای پاک دې د هغه شهادت قبول کړي. ډېر یو ښایسته خبرې کړي دي او ډېرې خوږې خبرې کړي دي. زموږ ټولو دپاره په دې کې یو نصیحت او عبرت دی. نو موږ ټول له پکار دی چې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق وکړو. نور تاسو دا خبرې واورئ. یو ځل پوسټ کړو، ډېر غوسې نه مې کړو. یوې مینې ته ما چای والا لیکل، حالانکه چای والا خو دا خبره نه ده چې یو کس چای خرڅوي نو ته چای والا، بلکې یوې مینې په خپله ځان ته چای والا ویلی. خو ما چې کوم پوسټ کړی و نو ما ودن 10 منټ کې ما ته پته ولګېده چې دا شی ما غلط کړی، ځکه چې زما خپل ملګري دی هغه هم چای خرڅوي. نو ما خو د هغو توهین وکړو، کېدای شي زما خپل د ترس بي څوک په خاندان کې څوک چای خرڅوي. نو دا شی هغه شی نه پس ما تنقید پې کوم، هغه پکې کارکردګۍ کوم، هغه چې کوم اعمال کړي دي کرپشن شوی په هغې کوم. په تېرو مینې دا مې د نورو ته مې ګوره که چا سیاسي لیډر پسې ډوډۍ ویشتل، هغه ته بد رد ویل، دا د دې قصو زه ډېر سخت مخالف یم. او دا د عمران خان سره میلاو شوم، زه به دا ریکویسټ هم کوم چې عمران خان صاحب فضل الرحمن ته نور ډیزل مه وایه، ښه نه ښکاري. کار دا و چې لکه د هغه ته چې ډیزل نه دی ویلی، حالانکې چونکې د افغانستان وخت کې پټرول او دغه اوښتي و د ډیزل، نو هغه وخت کې نه. خو بیا چې کله خان صاحب راشي د لاندې ورکر پسې نارې وي ډیزل ډیزل، هغه خبره هغه طرف ته راشي. نو نور د دې ګوره دې سیاست خاتمه بالکل د باجوړ نه کړ. ته وګورې په دې میډیا باندې موږ وګورو که نه دا ډرامې، څوک جماعت اسلامي ته یو خبره وکړي، لمپې سکین بیماري، بل پسې بل وکړي، څوک یو بچا ته لیونی وي. نو ګوره دا قصې نه دي، دا ټوله دنیا ګوري، صرف باجوړي نه ګوري. فیسبوک ټول انټرنیشنل کمیونټي ده. سیاست دې ته نه و، سیاست چې په ما یو کس تنقید کوي ټیک د زما په کارکردګي دي وکړي. که چا وویل چې ریحان زیب غلا کړې ده، 2 نمبري کړې ده، کرپشن یې کړی، داسې کړی، ثابت دی. زما رضا سره چا کار نشته، ستا رضا سره زه به تا ولې زه به تا، ته میډیا پرسن یې، زه ستا په میډیا تنقید شم کولی، چینل ښه نه چلوي، کیدای شي لږ کوتاهي نه وي، زه ستا راوباسم، خو زما ستا رضا سره څه کار دی؟ زما ستا خاندان سره څه کار دی؟ زما ستا غربت سره څه کار دی؟ زما ستا مور او پلار سره څه کار دی؟ د دې ګن خاتمه به موږ ځوانان کوو، ځکه چې دا شی ډېر روان دی. ځکه چې ټول عمر خلک په میډیا باندې ګن خوښوي، ډرامې خوښوي، ټوکې خوښوي، ډوړې خوښوي. نو د دې شي نه به لږ هغه پکار زما به ستا د میډیا د لارې سلیمان صاحب دا ریکویسټ دی چې ګوره د دې شي لږ ځان وساتئ. باقي زموږ علاقه دا سیاست دی، که هر څوک راځي موږ به ورته بالکل سپورټ کوو. زړه بالکل هر انسان ته کولاو ساتي یار، یو چا کې ټیلنټ دی، الله وله یو کوالټي ورکوي، نقش له لار ورکوي چې مخکې راځي. که په تا کې خدای یو کوالټي ښي نو زه به تا لار در کوم، لکه چې که تا له درکړم نو ما ته به الله لارې اسانوي. که زه یم چې نه دا سلیمان خو د 20 روپۍ نه دی او دا مړه هسې ځان لیونی کلی دی او دغه سړی دی واخوا دېخوا، په ذهن کې بغض تنقید وساتم نو بیا الله پاک ما هم برغوروي. همیشه به براډ مایند غټ سوچ کوو چې یاره کېدای شي. او بل مې همدا دی چې همیشه ښه کوئ ګاونډ کې، کلي کې، همیشه ښه کوئ د خلکو سره او د حرامو نه ځان ساتئ. ځکه چې که ته مونځ نه کوې، روژه نه نیسې، زکات نه ورکوې، ته خدای پاک ګنهګار یې. که ته ستا په دې خېټه کې یو چوانی، یو اتانیز چې په 1 روپۍ کې 100 پیسې او په 100 پیسو کې 4 چواني، چې یو چوانی د خېټه کې آرام پروت، الله هم تا نه معاف کوي. بیا سې منځونه کوه، سې صدقې ورکوه، سې تاوانونه کوه. لهذا د حرامو نه به ځان ساتئ. دا ژوند زمونږ دا خوارځي ژوند دی، دنیا ده. څوک 10 کاله پس مړ، څوک 20 کاله، 80 کاله پس. زمونږ اصل زندګي زمونږ بل ځای کې ده. نو هغې بلې زندګۍ دپاره دا لږه زندګي داسې مه کوه چې ته لاس ترې راتاو کې بیم زر ما ټوله زما. بهرحال ډېره مهرباني. سلیمان خان.